چې زاغه مهر نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کم الذي اغه بین کتفیه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دواړو اوګو په مې د وجه د نږدېوالنا چې نزا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تا دومره نږدې ما کما د مهر نبوت خپل ولې لفعلت نو ما با د مهر نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خپل کړو او خپل الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. شمائل الترمذی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصائل موږ تاسو شروع کړیو. د ټولو نه مخکې چا که زمونږ یوټیوب چینل نی سبسکرایب کړي نو زمونږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان دباو کړئ، د کمنټ په صورت کې تاسو موږ ته خپلې بهترینې رائے راکولی شئ. او په دې چینل به تاسو ته نور مختلف درسونه هغه میلاویږي. نو دا یو حدیث یا دو حدیث مبارکه بوایو اوریدونکو دې کوشش کی چې د دې د نفایده والی او د حدیث یا دعا د خامخا زده کوي. راځو خپل سبق طرف ته. حدیث دے عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. دا حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ دا فرمائی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی علیہ السلام نا واوریدل. ګوره ځان په خبره باندې پوهی کې چرته علما حضرات یا طلبه حضرات دا ویډیو ګوره نو ځان په خبره پوهی کې دا رسول الله په ترکیب کې ذوالحال دی او یقول لسعد ابن معاذ دا ترنه حال دی او دا غرنګ دا پمنس کې ولو اشاء د دینا تر یقول پورې دا جمله معترضه ده. نو دا وی دا رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو واوریدل یقول چې نبی علیہ السلام فرمایل لسعد ابن معاذ د سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ په باره کې کله او فرمایل نو دا فرمایي چې یوم ماتا کله چې سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو نو په دغه ورځ نبی علیہ السلام فرمایل چې اهتز له عرش الرحمن چې اړقید له د دې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د وفات توجنا عرش الرحمن د الله تعالی او د رحمان عرش اړقید. نو دا صحابیه هغه خپل تحقیق بیانی چې یقینا ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره اوریدلې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره د حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ په باره کې کړی دا. نو دا خبره هغه صحابیه چې دا نو تحقیق ته رسی چې دا خبره بالکل یقیني ده ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته ډیر نږدې وما او کما غوښتي چې هغه مهر نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل کما نو ما بخپل کړو. دا رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا پدې کې دا خبره ثابتي چې زما دا اوریدل یقیني دي زپکه خطا شوی نه ما. نو دا ځکه وایي چې ولو اشاء کما غوښته ان اقبل الخاتم چې زاغه مهر نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کم الذي اغه مهر نبوت بین کتفیه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دواړو اوګو په منځ کې من قربه د وجه د نږدېوالنا
چې یعنی زه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته دومره نږدې وم کما دا مهر نبوت خپلولې لفعلت، نو ما با دا مهر نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خپل کړو او خپلولې مې شو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک دغه شان خبره د رمیسا رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کړي وا. بهرحال په دې حدیث کې هم او دا اهتز له عرش الرحمن، د دې مطلب دا دی چې د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د وفات په وجنا یعنی داغه د روح په خوشاله کې د الله تعالی عرش وړ عقیده د دې مختلف مطلبونه بیان شوي دي، خو بس آسان او سهل مطلب هغه دی. بعضو دا هم ذکر کړی دي چې د عرش نه مراد اهل العرش مراد دي، څوک وایي چې د عرش نه مراد دغه کټ مراد دی. بهرحال سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابي دی. د نور فضائلهم د احادیثو په کتابونو کې راغلي دي. د هجرت نمخ کې نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د تعلیم او تبلیغ د پاره مدینه منوره ته لګریو او داغه پلاس باندې د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی. د خپل برادر سردارو د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د دې وجنا د په مسلمانې دو سره د ټول خاندان د تمام خاندان په دغه ورځ باندې مسلمان شو. د ټولو اول چې کوم خاندان مدینه منوره کې اسلام قبول کړو نو هغه دا خاندانو په 5 هجری یعنی 15 هجری کې د سعد رضی الله تعالی عنہ د 37 سال په عمر کې یعنی د 10 کالو په عمر کې وفات شوی دی. د په جنازه کې احادیث کې راځي او یا زر فرشته دا شریک شوی، لیکن باوجود د دې دومره فضایل او حدیث مبارک کې راځي چې پته باندې هم د لږ وخت د پاره خبر تنگ شوی نو اوریدونکو ډیر زیات د عبرت مقام دی. د عذاب قبر نه چرتا غافل کېدل دانه دی پکار. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې بکلا او مقبره باندې تیرې ده نو دومره به او جړل چې ګیرا مبارک به لمدا شو. چا ترنه تاسو کو چې اے عثمانا کله چې د جنت او جهنم تذکرہ کیږي نو دومره نه جاړي، اور کله چې د مقبره په غاړه باندې تیریږي نو دومره جاړي چې ګیرا مبارک دې لمدشي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه اوریدلی دي چې قبر د آخرت د منزلونو نه اولنې منزل له قبر د آخرت د پوړو او سیړو نه اولنې سیړې او اولنې پوړې ده. چاته چې په دې منزل کې نجات میلاو شو، څوک چې په دې منزل او دې پوړې کې کامیابی ومندلا نوراتون کې سمرا منازل چې دي هغه ورته آسان شي، اور څوک چې په دې اولنی منزل کې ناکام شو هغه تبراتون کې ټول منازل هغه نور هم ګران شي. اور دای فرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایل وی ما چې سمرا مناظر لیدلی دي نو پاغه ټول کې می د قبر منظر زیات خطرناک اور زیات هولناک لیدلې دي. اللهم احفظنا منه، الله جل جلاله دې دغه عذاب قبرنا زمونږ او تاسو حفاظت کو فرمای. د امام ترمذی رحمه الله غرض په دې ځای کې د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ قصه نه ده بلکې په دې حدیث کې د مهر نبوت ذکر راغلی دی. نو د دې وجنه دا واقعا ور سره ذکر کړی دا. اور دا رنګي د حضرت رمیسا رضی الله تعالی عنها غرض د مهر نبوت په بیانولو سره د خپل نزدېکت هغه بیان دی چې زه ډیر زیاته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې وم چې ما دا مضمون د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه واورید. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک یعنی په دې اوریدو کې هیڅ قسمه د غلطه احتمال نشتا. الله جل جلاله دې منګ او تاسو ټول ته د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بهترین خونا کې مزیدار طریقې نصیب کی. وما علینا